داسې سیستم دی سرویلنس سیستم اے آی سرویلنس سیستم چې یو کیمرا به یې تقریبا یا ډرون په شکل کې یا سیده په شکل کې هغه نه صرف دغه کس چې دی پکچر دغه سټور کوي بلکې د هغه بعد د هغه په نظره کې څه ریزلټ دی د هغه په علاوه کې دی په کوم سوشل میډیا ایپس چې دی اکټیو دی په دغه څه علاوه چې دی پر کوم پلیټ فارم کې هغه کس ایټ ا ټایم په ودن سیکنډز کې چې دی هغه کس ټوټل ډیټا چې دی راوباسي نو تاسو کې کوم شی سرچ کو کوم شی ګورو کوم شی دغه کو دا په میلیونز اف ډالر کې د ازمیش ډیټا چې دی پر نور چې دی هغه باندې خرڅي پر نور پلیټ فارم باندې خرڅي پر نور شان باندې خرڅي تو پر چیټ جی پی ټی یا گروک یا جیمینی هر شي ته چې زه وایم ته ماته یو تصویر جوړ کړه چې په پښینې په پښین کې چې دی واوره شروع او درې نیم څلور بجې هغه چې دی هغه راته جوړ کړي نو چې څنګه انسانانو دا ډیټا نه لرل اے آی څنګه جنریټ کړه دا ډیټا زما دا سوال په دا رقم سیستم وکنه یو شی به ورکړي بل شی به واخلي هغه بعد بیا په سونا باندې تجارت کوي هغه بعد په نوټو باندې کوي اوس نوټونه یې لاړ تقریبا اوس ټوټل ډیجیټل کرنسي ده داسې علاوه اوس ایتھیریم راغلی دی بیټ کوین راغلی دی چې اے آی دونه ایڈوانس ده سر دا تا ته د فیوچر رول نه زده شولی دی انسان فیوچر تا ته ول نه زده شولی دا خو د لیمیټیشن دی کنه دی دا نور ماز ګربن یا دا نور شانس د دې ته الکوان ته وګور دا سکول ټریډیشنل سکولو ته د دې اکسپلین دا شي نه راځي هغه هوم سکولینګ ورته کی د پاکستاني عربتیا کارپتیا چې هغه خپل کشنان هغه سکول ته نه لېږي دغه د مثال هوم سکولینګ ورته My topic is artificial intelligence. پر دې باندې به موږ بالکل په ډیټیل او په تفصیلي انداز کې خبره کوو چې د اوسه پورې ته څومره راغلی دی یعنې څومره په دې جاب باندې افیکټ شوی دی او څومره اثرات دي او تقریبا څومره چې دی هغه نور جاپونه په کروڑاو جاپونه چې دی هغه د دې د وجې څخه نوکریانې ځي مصنوعي ذهانت ارتفیشل انټیلیجنس چې تقریبا دا وخت ګلوبل مارکیټ ویلیو چې دا هغه 415 میلیون ډالر ده یعنی دا خبره دغه اندازه د دې سطحې لګولی سي چې پاکستان د کل جی ټي بي پلس چې دی پاکستان چې څومره لون دی کمباینلی تر دې زیاته ده او د دې څخه علاوه چې کم دغه دی نور پر دې باندې ریسرچ پر دې شان روان دي فیوچر اوس که تی وګوري ټلیفون چې عام عوام ته ورسېدي کم سے کم پر دې باندې نورمل ټلیفون پر دې باندې 80 کاله ولګېدو او موبایل چې رسېدی 10-12 کاله ورسېدو نور سوشل میډیا اپس چې دی هغه تقریبا کم سے کم 6 کاله دا رقم ولګېدی و هر ارتفیشل انټیلیجنس یعنی مصنوعي ذهانتو چې کم سے کم خالی تقریبا 15 میاشتې یا 14 میاشتې وو چې د فرست 10 کروڑه چې دی هغه کنزیومر د اچیو کو چې هغه د روزانه استعمالولو والا نو د دې څخه علاوه چې دی پر دې باندې موږ یو 15 ټاپک جوړ کړي 15 سلایډ جوړ کړي دي چونکه ملټي میډیا نه څه دغه باوجود به کوشش وکړو پر دې 15 دغه باندې اول باندې پر دې باندې چې د ارتفیشل انټیلیجنس چې دی دا پر کم شانو باندې کار کوي بیا د دې الګوریتم باندې کار کوو الګوریتم چې دی په هغه کې د سوشل میډیا اپس چې دی نن سبا ډېر استعمالیږي په هغه کې فیسبوک انسټاګرام یوټیوب ګوګل او د دې څخه علاوه اوپن اے آی چیټ جی پی ټي چې ده پر هغه باندې به موږ خبره کوو چې د دې الګوریتم څنګه دی یا څنګه کار کوي د دې څخه علاوه رایز اینڈ فال اف مسلم ساینټسټ کنه پر دې باندې به انشاءالله موږ خبره کوو او پنځمه چې دی اخر به پر دې د بالکل ستی کوشن انسر اورو او ډیر په خلاص طریقه باندې چې په هر شي باندې به خبره کوي په هغه کې دا چې خپل ایجنټ څنګه جوړولی سي خپل ایجنټ څنګه چې دی هغه باندې تی کار کولی سي روزانه چې کوم ستی کارونه سوشل میډیا فیسبوک واتساپ او نور چې کم شان دي دا دلته په پښین کې کله نیټي کله نه کله څه شي دا به تی دا رقم یو ډایرکټ چې دی هغه به فلو کوي یعنی تی به خپل یو فیسبوک چې دی یا یوټیوب یا بل چې دی هغه به تی خپل ایجنټ جوړ کړي او ستی دا ګرده کارونه چې دی هغه به دا مسلسل درکوي نو پر دې به بیا تی موږ په آخري لاست سیشن کې به تی موږ بیا پروپر په هغه باندې کوشن انسر کولی سي چې زه خپل ایجنټ څنګه جوړ کړم چې هغه زموږ کار کوي او زما کار را دغه کوي
مثال के तौर पर که تاسو یوټیوب چینل جوړ کی یا فیسبوک چینل جوړ کی او هغه په ډیلی پر هغه باندې سکیجولینګ څنګه کیږي او دغه به تاسو څنګه دغه خپل چری مقصد به تی جناقستلی سي انشاءالله دا 15 سیشن به سلایډز وي دا 1 by 1 به چری هغه موږ ډیسکس کوو انشاءالله. نو اوس به خبره کوو چې دا آرټیفیشل انټیلیجنس تقریبا څومره جابس تر اوسه پورې خوړلې دي په هغه باندې خبره کوو چې تقریبا مکمل ډیټ کړي دي یعنی هغه جاب چې دی هغه اوس هیڅ معنا لري هغه شی اوس هیڅ معنا لري چې څوک یې وکړي په دې کې تقریبا ډېر غټ لیست دی که نه په دې کې به یو مختصر موږ خبره کوو یو ډیټا انټري که به تی اکثر لیدلي په سکولو په کالجانو په یونیورسټیانو کې چې د هلکانو د دې ډیټا انټري کوي که نه دا مکمل طور پر وخواړي دا ډیټا انټري کې په دې کې ایم ایس افیس راځي په دې کې پریزنټیشن راځي په دې کې پی ډي اف راځي په دې کې نور شان راځي تی واز جسٹ ون کلک باندې پر تقریبا 12 سے 15 پیجز یا 20 پیجز یا د دې څخه زیات پیجز تاسو خپل دغه پی ډي اف چې دی هغه جوړولی سي. د دې څخه علاوه فیکټري ورکرز شو I would like to thank Mr. Aminullah Kakar, the chairman of BDF Brochure Development Forum, which is one of the leading forums of all over Balochistan. نو ما پر دې خبره کوله چې بھائی کم جابس چې دي هغه مکمل طور پر ډیټ سو کنه یا اے آی وخوړل یا مصنوع ذهانت چې دي هغه تقریبا وخوړل په دې کې موږ ډیټا انټري والا خبره کوله یو دوه درې ټاپک تیر سو ان شاء الله په دې کې بیا کوو. ډیټا انټري مینس چې دغه کې چې په یونیورسټیانو یا په کالجانو یا په سکولو کې یا په دکاندارو کې یا په دې نور شیانو کې د کسټمر لیست اف ډیټا وکنه هغه مکمل طور پر اوس آرټیفیشل په انټیلیجنس باندې کیږي هغه کې بیا پی پی ټي پریزنټیشن پی ډي اف ایکسل ایکس فایل نور جی فایل کنه دا مکمل طور پر دا اوس د آرټیفیشل انټیلیجنس دی دا سی فیکټري ورکر دا 3 کال مخکې اټومیشن باندې سوی په دې کې جاپان کې ډېر غټ دغه پروټیسټ وسو د اټومیشن خلاف باندې چې بولي دا جواب اخی د څه علاوه گرافیک ډیزاینر چری گرافیک ډیزاینر تقریبا د نن څخه 2-3 کال هغه یو ډېر په ټرند کې جواب چار سړی به خوشاوي چې بای بج یو ښه ویډیو ایډیټ کو یو ښه پکچر ایډیټ کو یو ښه چې دی هغه نور تمنیل ډیزاین کو وایټي دا مکمل طور پر چې دی دا اوس د اے آی په ذریعہ باندې کیږي مصنوعي ذهانت باندې کیږي کته ګوري ډیر چې دی پروفیشنل طریقې باندې تصویران یا ویډیو یا پکچر چې دی هغه جوړیږي د اے آی په تھرو باندې نو دا چې دی دا تقریبا سلرم چې دی جاب دی چې گرافیک ډیزاینر ورته وایي د دې څخه علاوه سکیورټي ګارډ مثال کې طور پر اول به خلکو د سیمینولي څوک بکشین او بعد سکیورټي ګارډ پر شي باندې کیږي اوس داسې سیستم دی سرویلنس سیستم اے آی سرویلنس سیستم چې یو کیمرا به یې تقریبا یا ډرون په شکل کې یا سیده په شکل کې هغه نه صرف دغه کس چې دی پکچر دغه سټور کوي بلکې دغه بعد دغه په نظره کې څه ریزلټ دی دغه په علاوه کې دی په کم سوشل میډیا ایپس چې دی اکټیو دی په دغه څخه علاوه چې دی پر کم پلیټ فارم کې هغه کس ایټ ا ټایم په ودین سیکنډز کې چې دی هغه کس ټوټل ډیټا چې دی راوباسي نو دا تقریبا سکیورټي ګارډ چې دی جاب تقریبا تر دې ځای ویوړي د دې څخه علاوه چې دی سوشل میډیا منیجر دا کسان چې دی اکثر خپل سوشل میډیا منیجر یې دی چې بای پر واتس اپ باندې به تاسو حال ورسره کوئی فیسبوک باندې ورسره لیکو یوټیوب باندې تاسو به بیا د دې چې دی نگرانی کوي چې دا سره کم کیږي دا ټوټل تقریبا د دې څخه علاوه پروګرامر کوډر جرنالیست یا صحافت چې ورته وایي صحافت تقریبا اوس ټوټل چې دی نظام دا رقم سوچ ته یو بنای خپل یوټیوب دغه نیوز چینل جوړوي سي مثال کے طور پر دغه یو جسٹ کامن نیم باور کو کنه
مثال کې لایبرری نیوز یو لایبرری نیوز چې دی هغه ته جوړ کې تخپل یو کریټر چې دی هغه ورته جوړ کې خپل بهترین طریقه روزانه نیوز هر څه تقریبا دا کولای شي. د دې علاوه چې دی نیوز جنریټ کولای شي نیوز دغه کولای شي. دا دی د دې علاوه چې دی زموږ بل دغه سره ټاپک الګوریدم دغه بیک بون چې دی موږ د ملا اډ ورته وایو د ارتفیشل انټیلیجنس د مصنوعي ذهانت هغه چې دی هغه الګوریدم دی. د الګوریدم بغیر نه فیسبوک شی دی نه ټیک ټاک شی دی نه واتس اپ شی دی. که آسان الفاظ کې د دې یو ډیفینیشن درته وایم الګوریدم مطلب دا دی چې موږ ته هغه سیستم فیسبوک کم ټیم کوم ویډیو راښکاره کوي د کتلو دپاره کوم زموږ انټرست دی کوم زموږ انګیجمنټ دی کوم د دې ټول شان ته ګوري هغه بعد بیا موږ ته هغه راښکاره کوي. نو دا الګوریدم بغیر چې دی دا نشته. نو الګوریدم چې دی دا بیسیکلی محمد ابن موسی الخوارزمي چې دی د خوارزم سره د تعلق ولو دا د دې په نامه باندې الخوارزمي چې دی د خوارزم د یو علاقې نوم او چې دی اوس چې د الګوریدم دی د الخوارزمي ترانسلیشن دی انټو لیټن لینګویج په دې باندې راغلی دی. او چې دی تقریبا د دې څخه علاوه چې دی د مسلم ساينټیسټ ډېر غټ رول لري په دې آی ارتفیشل انټیلیجنس فیسبوک ټیک ټاک واتس اپ دا ټول پر الګوریدم روانه ده. الګوریدم بغیر دا شی نه دی. که چیرې الګوریدم محمد ابن موسی الخوارزمي دا نه وای دا شی راوستلی نن به دا تقریبا یو شی هم نه وای. د دې څخه علاوه چې دی ابو ریحان البیرونی جدید جی پی ایس سیستم چې دی هغه مکمل طور پر د دې پر سیستم باندې روان دی. دا هغه اول کس چې تقریبا د 900 کاله مخکې د ځمکې ډایمیټر چې دی هغه ناپ کړی کتر کنه. د دې په بعد چې دی د ابو ریحان البیرونی ډېرې غټې ادارې دي. ما خپله د هغه سبق ویلي البیرونی ماډل سیکنډري سکول هغه په نامه باندې جوړ شوی. نو دا جی پی ایس د نن چې دی دا ټریکر دا لوکیشن سیستم دا ټوټل د دې په حساب باندې چې دی دغه روان دی. دریم نوم چې موږ سره دی رایز اینډ فال اف مسلم ساينټیسټ کې ابن سینا چې دی دا چې دی په میډیکل ریسرچ کې ډېر غټ نوم دی. تقریبا 600 کاله په یورپ کې د دې کتابونه چې دی هغه ورته ویل کېدلو. نو دا تقریبا ابن سینا نو مطلب دا دی چې تقریبا یورپ د چې موږ وګورو د دې اوس ټوټل تاریخ چې دی هغه د 200 کاله چې دی هغه د دې چې دی برایټ ایجز دی. یعنی په دې کې پر دنیا باندې د دې حکومت دی. ټوټل سوشل میډیا ایپس ټوټل چې دی ارتفیشل انټیلیجنس ټوټل چې دی سکیورټي نظام د دې څخه علاوه 5th to 6th جنریشن وارفیر هیډز د ګرد د دې سره دی او د دې څخه علاوه چې دی 5th جنریشن د دې سره جیټ او دا ټوټل سیستم چې دی دا د دې روان. حالانکه دا صرف یو نیم سل 200 کاله چې دی هغه دی. حالانکه د دې 200 کاله مخکې په دې په ډار کې جس کې اوسېدلو او په ټیم کې زموږ چې دی مسلمانانو چې دی یو دور بغداد چې ورته وایي د دې څخه علاوه چې دی نور علاقې چې دی دا به د علم داسې یو سمندر و. د یورپ څخه به خلک راتلو په دې به فخر کوي چې موږ د مسلمانانو په دغه کې اوسېږو د مسلمانانو په علاقه کې چې هلته عدل او انصاف و. نو مسلمانان په علم کې پارټي کې تر ګورد مخته اوس هم جدید سیستم چې دی هغه ټوټل د مسلمان ساينسدانانو په دغه کې دی. اوس مې دا تازه مثال درکړي چې دی الګوریدم چې دی الخوارزمي ایجاد دی د نن په سیستم کې ټول چې دی هغه روان دی. نو ما چې زه کوم ارتفیشل انټیلیجنس پر دې باندې په ډیټیل خبره کوم نو بجای چې زه د دا اوس خلکو ته کریډټ ورکم ولې نه زه هغه خلکو ته کریډټ ورکم چې واقع په دې شي چې دی هغه کار کړی دی او هغه راوستلی دی او هغه په دغه کړی دی. په ټیم کې نه صرف زموږ د مسلمانانو یو بهترینه دور بلکې موږ په معیشت کې په سیاست کې په علم کې په مدارس کې په هر شي کې زموږ یو دبدبه او زموږ هیبت پر دنیا څخه چې د یورپ په ټیم کې دومره په تنزلي کې ښکارو چې هغه به دغه ته مثال کې طور پر علم و دې شي دپاره به هغه بغداد ته راتلو او د دې ځای به علم چې دی زده کوي. نو په هغه کې یو ډېر بهترینه په هغه شاندار دور کې په هغه کې یو بهترینه یو شاعر وایي چې جس دور میں آزادی یہ دنیا وہ دور مسلمان بھول گئے اوروں کو جگانا کیا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے
तकबीर की सदा अब भी आती है मस्जिद की फजाओं से ज़फर, पर जिस ज़र्ब से दिल हिलता था वो ज़र्ब लगाना भूल गए. دریم شری زما ټاپک شری پاغه کی د دې ټوټل سوشل میډیا شری د دې الګوریتم artificial intelligence دی دا ټوټلی بیسډ اون الګوریتم دی او د دې څه دی د فیسبوک انستاګرام ټویټر او پردیشن. اوله خبره به واوري کنه چې وسته اوپن ای آی کمپنی دا هغه چیټ جی پی ټی دا نور ماډل دی د څه علاوه ک فیسبوک دی ک انستاګرام دی ک ګوګل دی ک یوټیوب دی دا ټوټل امریکن کمپنیانی دي او امریکا کې شدي دا کاوت دی کنه چې there is no free meal یعنی په فریک یو شی نسته هر څه به شدي هغه به ته څه دغه ورکې ته به څه قیمت د هغه ادا کوې که موږ فیسبوک واتساپ یوټیوب یا انسټاګرام شدي هغه موږ استعمالو په هغه کې موږ پروډکټ موږ خپل یو خرڅوي موږ هغه هلته خپل یو هلته زموږ وخت خرڅوی دی یوه زموږ شدي په هغه کې اخلاقیات خرڅوي دي دویمه په هغه کې شدي زموږ تعذیب خرڅېږي دا درېیمه پر ترګور د غټ تواني شی په هغه کې زموږ پرایویسي سره عام خرڅېږي. دا دې هرګز مطلب دا نه دی چې انسټاګرام یا فیسبوک ته موږ تصویر اپلوډ کوو هغه موږ ته اکسیز اخلي د کیمرې ده هغه په هغه ټیم کې نه هغه کې بیا اوورآل چې دی هغه چې اوس موږ په جیب کې دی د هغه باوجود زموږ فل اکسیس چې دی د هغه د میټا کمپنۍ څخه چې دی د میټا کمپنۍ کې واتساپ هم راځي او فیسبوک هم راځي. نو چې دی دا د دې څه علاوه دی دا بار چې دی هغه دا ډیټا خرڅي پر فیسبوک باندې 100 واره دا الیګیشن لګېدلی دی چې دی د کسټمر چې دی هغه ډیټا خرڅوله. درېیمه خبره دی چې دی هغه سره کوم روپۍ ګټي هر سره کومې طریقه کاري د دې وی اف ارنینګ چې ورته وایي هغه دا رقم وي. مثال کې طور پر دلته یو ملګری چې د هغه یونیورسټي یا کالج یا دکان یا هغه ګاډي هغه به بیا څه چمکي هغه به فیسبوک ته روپۍ ورکړي مثال کې طور پر فیسبوک سره به ډیجیټل چې دی اکاونټ ورسره خلاصي هغه بیا د هغه لکه تی چې اوس پر فیسبوک پورې تیسله ایډ راځي تیله ایډ راځي او هلته لیکلي سپانسر پرار چې دی یو پوسټ چې دی 3-4 پوسټ کښته راسي سپانسر باندې راځي په دې شي باندې صرف امریکن کمپنی میټا فیسبوک ملیونز اف ډالر چې دی هغه د پاکستان او د انډیا او بنگلادیش دا رقم تھرډ ورلد کنټریز چې دی هغه دا ګټي او د دې پر الګوریتم دا رقم دی الګوریتم چې دی مثال کې طور پر نوډیټي خوشي یا فحشه یا دا رقم شان چې دی هغه دی زغرد ګروکي یا پر دې ځای باندې وختي ریچ وکړي یا هیټ سپیچ مثال کې طور پر په هغه کې نفرت انګیز یا دا رقم شی سوي که نه چې هغه کې خلک ډېر زیات ورته ګوري. اوس پرچا په فیسبوک فیډ کې چې دی فیسبوک فیډ کې تقریبا دا څه خلک ناستي دی ګورو د وګورو جلا راځي اولي چې په هغه کې هر کس انټرست چې دی هغه جلا وي په کوم شي کې ته انګیجمنټ ورکوې یا ورګورې ډېر وخت ورکوې فیسبوک کې مثال کې یو پوسټ رالی که نه هغه ته ما ډېر وخت وکړي یا ډېر مې وکتئ بعد کې بیا هغه رقم سیم 4-5 چې دی کښته بیا ماته نور راځي دا رقم سیکنډ انټو سیکنډ زموږ ډیټا چې دی هغه ورسره سټور کېږي یعنی دومرې په دې طریقه کار دی. دې څه علاوه چې دی فیسبوک سو انسټا سو ګوګل سو یوټیوب سو دا ټول چې دی امریکن کمپنۍ او امریکن پر الګوریتم سیسټم باندې دا چلیږي. د دې علاوه چې دی موږ د دې علاوه چې دی artificial intelligence چې دی د دې نورې کیپبلیټیز یا نور شان هغه باندې به اوس موږ خبره کوو. موږ که وګورو چې دی دا اټومیشن ای آی ایجنټس مثال کې طور پر زما سره پر واتساپ باندې میسیجان یا دا شی ډېر راځي او زه دومره نه یم خلاص چې هغه ته جواب ورکړم یا د هغه ورکړم زه سیم چې دی ای آی ایجنټس جوړوم او پر هغه باندې چې دی ټوټل شان ورته هینډ اوور کوم هغه به ایز اټ از دا رقم خبره به د کسټمر سره کوي لکه زما ده چې مثال کې طور زما زړه ډیټا د ده سره سټور ده څوک ما ته وایي چې یاره ظفر زه په تا باندې زما ته یو پکچر یا دا شی په کار هغه به نه صرف هغه خبر ورسره کوي د سلام جواب هم ورسره کوي او کم پکچر چې دی ضرورت یا د هغه دی څنګه پر واتساپ راواستي هغه الریډي جوړ سي دته چې دی ورسي. نو په دا په کوم شاډو کار کې د دې ته موږ سره مثال کې طور پر زه یو خپل چې دی پرسنل دغه هم جوړولی سم ایجنټس هم جوړولی سم دا رقم په بل شي په ترو باندې هم جوړولی سم
چې کم دا دغه ورکوي دا سورسز دا ورکوي هغه کې چې دی موږ سره mac.com چې دی یو دی د دې څخه علاوه چې دی n8n دی که نه n8n.com دا چې دی فری هوسټینګ هم ورکوي او ستا چې دی پوره شان چې دی هغه سکیجوله کوي یعنی مثال کے طور پر لائف ٹائم آغا سکیجولا کڑی اور ورکی اور کریٹیکل تھنکنگ کی مثال کے طور پر ایز اٹ از سنگ انسان سوچ دی سنگ انسان فکر دی سنگ انسان دغا دی مقصد دیم دا آرٹیفیشل انٹیلیجنس دا ټول سسٹم دا هغه دی چې دا رقم سسٹم یا دا رقم نظام یا دا رقم مشین جوړ کی چې د انسان سره بهتره او صحیح کار وکړي په دې کې چې دی تقریبا چې 15000 پیجز یو کتابي هغه ته ورکې دی within seconds چې دی دا سیستم چې دی آرټیفیشل انټیلیجنس هغه د ځان سره سیو کی او بیا چې ته ورته وایې په دې 15000 پیجز کې زه دومره خلاص نه یم چې دا ووایم دې کې ماته بلټس پوینټس یا امپورټنټس چې دی سمري ماته راجوړه کړه پر هغه باندې چې دی زه ځان پوهه کوم غواړم نو د آرټیفیشل انټیلیجنس سیستم دومره سترانګ دی دومره بهترینه دی چې هغه ټول شان چې دی په یوه ساعت کې چې دی هغه کیچ کی او محفوظه کی او د هغه په مطابق چې دی هغه هر شی ډیلیور کی د دې علاوه چې کوم د ویب سایټ مې ذکر کړی و چې د ویب سایټ ډیزاینر ویب سایټ ډیولپر یا د ویب سایټ فرنٹ اور چې دی بیک پیجز جوړول والا جا په سره کم وخړو وختي چې ویب سایټ رالو زموږ د کمپنیانو له موږ له یا نورو کسانو له به چې دوی ویب سایټ رالو نو هغه به کم سے کم 15 شل ورځې غوښتلې په هغه کې ډېر سی پلس پلس سی لینګویج پایتن لینګویج د دې څخه علاوه جاوا سکرپټ دا رقم ژبې وې د کمپیوټر خو دا نارمل ژبې نه دغه کې نه پوهېږي نو دا ژبې به ډېرې خطرناک وي ډېرې به مشکله ولې یو ایرر به کې رالي په درې ورځې به چې دی دا نه کړي نو اوس آرټیفیشل انټیلیجنس داسې سیسټم دی چې هغه د 15 ورځو به یو ویب سایټ جوړېدی هغه جسٹ within 5 منټ چې دی هغه بالکل هغه ویب سایټ چې دی ریډي کی او هغه ورکي دا رقم چې دی د ویب سایټ چې دی ویب سایټ جوړېدل والا کم جاب شو په هغه په د دې سره یو حد متاثر پنځم ټاپک چې دی زموږ د ډیپ پیک دی ډیپ پیک نن سبا یو ډېره غټه المیه ده یو تقریبا خطرناک ترین احتیاط دی یو داسې مشکله شی دی یو داسې دغه خطرناک شی دی چې په هغه باندې نن سبا جنګونه هم جوړیږي او په سوشل میډیا کې پر دې باندې ډېر خلک یقین کوي چې دا ریالټي ده حالانکه هغه ډیپ فیک نو دا ډیپ فیک چې دی دا یو سره کم یو څه نظام یو څه توره طریقه دی پر دې باندې به موږ اوس خبره کوو اوس که تی اکثره ګورئ پر فیسبوک باندې یا پر ټیک ټاک یا پر کم نور پر سوشل میډیا پلیټ فارمز باندې داسې شی راځي چې هغه باندې څوک یقین وکړي زه خپله حیران سم دا رقم قابل خلک چې هغه ویډیو هغه شی ریټویټ کړي چې و بیخي دا رقم ده او موږ په لاس کې په دې باندې هم ډسکس کوو چې د دې څخه څنګه ځان وګورو ځان حفاظت وکړو او څنګه یو شی وګورو چې هغه وګورو چې دا په اے آی جوړ شوی دی که یا د رښتیا وي پر دې به موږ خبره وکړو هر شی مثال کے طور پر یو چاقو دی یا چاړه دی هغه خلک سلات هم په کاټولی سي او خلک لاس هم په کاټولی سي او په هغه باندې څوک مډر هم کولی سي نو دا مثال کے طور پر هغه ستا په لاس کې دی نو په دې کې چې د دې تور دی یا دا شی ختمولو دپاره دی دې څه ګوګل چې دی دا نور میټا کمپني دا ساینت آی ډي ورکوي ساینت آی ډي دا رقم شی دی چې هر شی په فیسبوک کې یا په ټویټر یا په هر شي کې شیر سي هغه ته بیا کتلی سي چې دا اے آی دی آرټیفیشل انټیلیجنس دی رښتیا دی درواغ دی ولې چې څوک ډېر مشکله دی چې نن سبا په دې شي باندې ته فرق وکړې چې دا آیا اے آی دی یا دا اورجنل دی نو د دې لپاره چې کوم ټولز دی هغه به انشاءالله موږ خبره کوو په دې ټولز باندې به بیا چې دی هغه بالکل دغه کولی سي کتلی سي چې دا رښتیا دی درواغ دی مثال کے طور پر جیمینای ورته وایي دغه دی د ګوګل خپل دغه دی آرټیفیشل انټیلیجنس یو سایټ دی په جیمینای کې تاسو هغه پکچر چې دی هغه ورکولی سي چې دا چې دی ریل دی که دا فیک دی نو هغه درشي چې بای دا دی کې ساینت آی ډي سته نور چې دی کوم پلیټ فارم ویډیو ده
هغه پلیټ فارم څه کوي په فلو اف بلډ چې ورته وایي د وینې ګردش په هغه ویډیو کې ګوري هلته بیا ورکوي چې بای دا اورجینل ده که ډیپ فیک ده که درواغ دي که نه په ای آی باندې جوړه شوې ده. نو دا رقم هر شی چې دی چې یو شی مارکیټ ته راځي د هغه بیا ولټ د هغه ولټ هم راځي، هغه ولټ بیا ولټ هم راځي. مثال په خبره نه سوس پو مثال کې طور پر اوس یو شی زه په ای آی جوړ کړم، دا رقم ما سره نور ټول شته چې هغه ای آی زه ختم کړم. ما یو پکچر جوړ کړي او په هغه کې ما هغه سایت آی ډي جو ریموو کړ په یو بل ټولز باندې برته چې ته هغه ټولز ته ورکړي چې دا په ای آی جوړه شوې ده که نه، هغه یا دا په ای آی جوړ شوې ده نه ده ریل ده بیا په هغه کې خلک سره کنفیوز شي چې دا څنګه ښکاره کېږي ای آی یا دغه اور وایي چې ریل ده. په دې کې هغه سایت آی ډي په هر پکچر کې مثال کې طور پر زه دلته لوړ په تاسو کې یو پکچر کلیک کړم، په هغه پکچر په فایلز کې هر شی سټوري ده. دا وخت څه وخت دی، دا کوارډینیټس کم کوارډینیټس دی ګوګل میپس ایگزیکټ لوکیشن په هغه کې سټوریږي، په هغه کې شری پکچر کې کومه کیمرا هغه شی سوی دی کلیک سوی دی او هغه کیمرا د کومه کمپنی ده، دا ټوټل په یو سنگل ایمیج کې دا هغه ډیټا سټوري په فایل کې. بیا زه په هغه فایل له ولاړ سم خپل ایډیټینګ وکړم کوارډینیټس دا شی جن چینج کم بس هغه بیا بله طریقه کار کوي. دا رقم په ای آی کې شری طریقه کار ده. یو سړی شری هغه ایمیج یو ډیپ فیک ایمیج جوړ کړي د چا ده یا اواز یې کلون کړي. مثال کې زه په کومه خبره باندې اوس دا رقم ګایږم ایز سیم زما اواز بالکل لکه زما اواز شي ریل اواز دا چې دی کلون کی کلون مطلب دویمه جوړ په ای آی بیا د خپل مرضی چې هغه باندې سووي هغه رقم چې دی په ویل کیږي. نو پر دې باندې مال د چې دی ټولز خبره به کوو چې په دې باندې به موږ کم څنګه ځان ګورو او د دې څه به دغه څنګه کوو. نو د دې څه علاوه چې دی نور کم ټولز دي موږ سره په ګراک سو چیټ جی پی ټي سو جیمینای سو ډیپ سیک سو. دا لکه څنګه اوله چې ما خبره وکړه په امریکن یو کهاوت دی که نه there is no free meal مطلب موت ډوډۍ یو شی دا یو شی نشته. دا که موږ ته یو مخصوصه اکسیز راکړي یو لږ خاصه اکسیز راکړي لږ خاصه اکسیز راکړي د دا زموږ پره د دې په بدله کې موږ څه ژوند اخیستي یا زموږ دغه غواړي موږ پاکه کې کم شی سرچ کوو کم شی ګورو کم شی دغه کوو دا په میلیونز اف ډالر کې دا زموږ ډیټا چې دی پر نور چې دی هغه باندې خرڅي پر نور پلیټ فارم باندې خرڅي پر نور شان باندې خرڅي. بیا چې د هغه سره زموږ چې دی ډیټا پرتی په هغه کې دی زموږ فیوچر چې دی هغه پریډکټ کوي چې دا په اردو کې څوک اکثر چاته وایي آپ تو میرے تم تو میرے ہاتھ کی چھوڑے ہوئے پرندے ہوئے مجھے پتہ ہے تمہاری اڑان کہاں تک ہے. نو دا دی شي پره زموږ ډیټا ګیدر کې بیا دی د دې سره موږ یو مثال کې طور پر رسي چې په کومه خوا مې وپېچي چیرې مې تس کې بیا مثال کې طور پر هغه ما اول خبره وکړه د 21مه صدۍ چې دی 21مه صدۍ هغه آیل چې دی تیل چې ورته وایي هغه دغه ډیټا د چې په ارټیفیشل انټیلیجنس انجن دی پر دې باندې پراپر چې دی هغه چلیږي. مثال کې طور پر شلمه صدۍ مطلب دا دی چې د 1900 تر 2000 پورې هغه شلمه صدۍ وه 2000 تر 21مه چې دی دا 21مه صدۍ ده. نو شلمه صدۍ ټوټل چې و هغه پوره صدۍ چې و هغه د تیل وه کم مثال کې طور پر یو ای ای و قطر و سعودي و امریکا سره تر حده پورې خپل تیل ستا د دې څه علاوه نورو کم ملکو څه چې خپل تیلو هغه ترقي وکړه. دا رقم چې دی ارټیفیشل انټیلیجنس د اوس دور چې دی کم ملکان سره هغه سره به چې د چا سره بني هغه به ډیجیټل سلیب جوړ سي یعنی غلامان به جوړ سي د نور شانو ده. مثال کې طور پر په ډي دغه کې ورته سایبر سکیورټي کې ورته واخه یا نور هیکینګ ټولز کې ورته واخه په دې کې خطرناک طور پر چې دی ارټیفیشل انټیلیجنس تللی دی. زموږ په دې ناس خلکو کې څو خلک ته دا ورمعلوم دي چې زما پرسنل ډیټا ذاتي ډاټا کمپرومایز ده که نه ده کمپرومایز. ما یو هلته شاته دغه خپل واتساپ کې دغه ورکړی دی کیو آر کوډ دا خو سمپل دی ما ورکړی دی دا رقم ساده کیو آر کوډ چې دی
زه بل یم جوړولی سم چې پر دې باندې کښېږدم چې څوک یې سکین کړي د هغه بینک ډیټیلز د هغه کوم روپۍ ډیټیلز او د دې ټول اکسیز ماته بینکو اپ ټوټل اکسیز یې ماته رالي، د هغه ګیلري اکسیز ماته ټوټل رالي، د واتساپ اکسیز یې ماته ټوټل رالي، د فیسبوک چې دی هغه اکسیز چې دی ټوټل ماته رالي. نو دا سیستم چې اول به یو غټ کوډ غوښتي چې چا به کوډونه ورته جوړول، هغه اوس صرف په آرټیفیشل انټیلیجنس جسټ ودین سیکنډز باندې تاسو پرس سیستم جوړ کړي او بیا چې دی هغه تاسو چاته ورواستوي. نو دې څه علاوه چې دی دا فیشنګ لینکس ورته وایي، فیشنګ لینکس هم په تورو باندې کېږي، پی ډي اف په فایل کې لا کېږي. زما اوس دلته څه کورسونه دي انشاءالله هغه به تاسو ته چې دی اوس سره ډسکس کړو، هغه کورسونه به تاسو ته په دغه کې پی ډي اف کې هم میلاو شي. دا رقم په پی ډي اف کې هم چې دی دا فایلونه چې دی هغه ورځي او په هغه کې چې دی څنګه کلیک وکړي، صرف یو وارې چې دی کلیک پر وکړي هغه ډیټا ګر د هغه کم چې چا ورسولي د هغه په لیپټاپ کې د هغه په شیانو کې چې دی هغه ټول راسي. د دې علاوه پر اے آی ایجنټس موږ لږ وختي خبره وکړه، د دې علاوه چې دی موږ به لږ نوره خبره په وکړو. مثال کې طور پر دا کال سینټرز چې کال سینټرز دا لایبرری ده، ډي سي لایبرری ده، خلک د دې سره چې به کانټیکټ وساتي په موبایل باندې چې دلته ټلیفون راکوي چې دا د 100 بجو څخه تر 100 بجو خلاصه ده، په دې کې چې ستا کم کتابونه ستا کم کتابونه نسته، څه طریقه کار دی نور چې ستا چش نسته که نه، دا ټوټل دی د دې څخه تنګ مثال کې طور پر راسي چې هر یوه ته چې دی ریپیټیټیو جواب ولې ورکړې، هر یوه ته وایه چې پر 8 بجې راسه، پر 12 بجې ولاړ سه، هر یوه ته وایه چې 6 بجې راسه، پر دا باندې راسه. اوس دا رقم ته یو ایجنټ جوړولی سه په اے آی کې چې بالکل ستا رقم خبرې لکه زه چې کوم دا رقم د هغه په ټلیفون باندې دغه وکړي ایجنټس، دلته به یو شی نه ستا نیټ هم او لیپټاپ به دې باندې موبایل به دې باندې هغه سره به پر ټلیفون باندې پر واتساپ باندې پر وایس باندې پر میسج باندې هغه ټیم ورشي چې به لایبرری شپ اخلاق باندې چې لایبرری پر دا 6 بجې چې د سار پر 8 بجې پر 10 بجې چې دی خلاصيږي، مازدیګر پر 4 بجې بنديږي، مې سره دا کتابونه دي دا شان دي. دا یو مثال کې تور پر تا ډیټا ورکه، دا رقم چې دی په زراو ډیټا چې دی هغه ته ورکې دی په 100 سکینډز کې چې دی هغه دی ځان سره کلیکټ کی او بیا چې دی هغه مطابق چې دی هغه بیا جواب چې دی هغه ورکولی شي. د دې علاوه چې دی موږ سره سیف سایټس دي که نه، کم چې دی هغه نه ورسره افیکټ کېږي د اے آی آرټیفیشل انټیلیجنس. ما په اول وار دا خبره وکړله چې بای دا د 21مه صدۍ چې دی تیل دی، پر 21مه صدۍ چې دی هغه په کروڑاو نوکریانې چې دی هغه خوري. موږ په کومو نوکریانو باندې خبره کړې وه، ویب سایټ ډیولپر یا ګرافیک ډیزاینر یا کال سینټر یا کلرک یا چې ډیټا انټري والا دي، دا چې دی دا تقریبا الموست چې دی دا جاپونه وخوړو. او دا یو ډېر رښتیا خبره ده چې د کینسر کم ناجوړي ده هغه آرټیفیشل انټیلیجنس سیستم تر انسانانو تر ډاکټرانو لا ډېر زغر ډیټیکټ کړه او د هغه چې دی دغه علاج یې وشو. د دې علاوه په میډیسن انډسټري کې د دې انقلاب راغلی دی آرټیفیشل انټیلیجنس. وختي به چې دی په 12 کاله به چې دی ریسرچر به پر ناسو پر دې باندې به ریسرچ کوي چې کوم میډیسن روان وخت کې راسي چې هغه د انسانو بهتري علاج وکړي. نو اے آی ایجنټس آرټیفیشل انټیلیجنس چې دی هغه د مختصره وخت کې مثال کې طور پر په ورځ ونیمه کې په پر ریسرچ کې هغه بیا تاته دروشي چې بای دا سره کم کیږي دا سره کم نه کیږي. او دا رقم چې دی فیوچر پریډکشن د اے آی د تقریبا بهترینه دی چې په هغه کې بیا دی تاته درشي چې کم مریضانو ډیټا چې ده هغه خرابه ده یا کمه صحیح ده یا کم دغه دی. د دې علاوه آرټیفیشل انټیلیجنس د نیورون سیستم دماغ سره مثال کې طور چا لاس نی د چا پښه نی د اے آی په مدد سره دا رقم چې دی ټول شان پیدا سلو چې هغه د دماغ په حرکات او سکنات کې چې دی هغه پښه هغه لاسونه او هغه ګوتې چې دی هغه پروپر پر هغه مطابق چې دی چلیږي. د دې علاوه چې دی موږ پر دې باندې خبره وکړو د آرټیفیشل انټیلیجنس د نن چې دی کم
پارټس یا د ننه کم شی کې استعمالیږي یا د کم د سټوډنټس لپاره په کم شان کې فایده ده. دلته به ډېر بزنسمنان کاروباریان چې دي هغه به ناست دي، د هغه لپاره څنګه چې دي د هغه فایده ده. د دې څه علاوه چې دي نور د مختلف عام خلکو لپاره د دې چې د کومه فایده ده پر دې به انشاءالله موږ په ډیټیل خبره کوو، په ډیټیل پر یو شي باندې موږ خبره کوو چې د دې سره کم کیږي. اول چې ماشاءالله دلته ناس تقریبا نور اکیډمیان والا هلکان هم راغلي دي، سټوډنټس لپاره دي. نو څنګه وسول چې دا چیټ جی پی ټي، جیمینای، ګروکس و هر شی کنه دا رقم نه دي چې فری دي، فری یو مخصوصه شانو د پاره دي. که ته 2-3 شانو را ډاونلوډ کې بیا هغه نور نه مني، هغه بیا تاسو چارجز اغي کم سے کم پاکستانی 20 ډالر هغه بیا تاسو اخی چې نور تاسو اکسس کی. د نور خلکو د پښین د خلکو زه ډیټا غواړم چې پښین خلک منټالیټي څنګه د سوچ څنګه دی، طریقه کار څنګه دی، کم شي خوشي، کم شي په کپړو کې خوشي، کم شي په ګوټو کې، هغه د ماته په فری نه راکې. چیټ جی پی ټي ماته جیمینای یا نور ای آی ټولز ماته په فری نه راکې، هغه ته څه پیمنٹ وکړه کم سے کم $20 $30 په بزنس پلان اخم $200 چې دی هغه ما څه دی چارج کی، دا هغه بعد چې دی ماته د دې اکسس راکې. دا رقم جیمینای چې دا هغه هم فری نه ده. دا رقم یو شی دی بخصوص طور پر فری دی، لکه اوس ماته ډېر ښه مثال درکې چې دغه امریکا چاته د سر ماتېدو لپاره ډبره نه ورکوي، فیسبوک واتس اپ دا شان ته په فری درکړي دي نه، دا په دې کې چې دې ستی پرایویسي چې ده هغه تللې ده، په دې کې ستی نور ډیټا پرسنل ډیټا چې ده هغه ټول هر شی چې دی کمپرمایز شوی دی. نو په دې شي کې چې دی دا رقم دی. نو ما مقصد ارتفیشل و انشاءالله پر هغه به صرف خبره کوو. نو دې څه علاوه جیمینای ای پی آی ورته وایي، جیمینای ای پی آی اوس څنګه د ډیولپر دپاره چې دا شان چې ایجنټس جوړوي یا ویب سایټ جوړوي یا هر شی چې جوړوي دې ته ای پی آی کی وایي. د چیټ جی پی ټي ای پی آی کی، د جیمینای ای پی آی کی، د ګروک ای پی آی کی، دا هرگز هیڅ چاته فری نه ده. دی باندې ښه زبردست چې دی اماونټ دی پی کوي، په $1,000 چې پاکستانی په لکاو کروڑا روپۍ راځي هغه چې دی پی کوي. لیکن چون که موږ پاکستان کې اوسیږو، پاکستان مثال پاکستان ایز کمپیر ټو یو ایس یو کې په دې شي کې په دلته سی پی ایم او سی پی سی کوست پر کلیک شدي پر هر شي کې چې دی هغه ډیر کم دی، یعنی آبادی زیاته ده او خلک دلته مطلب دومره فایده ادا شي نه اخلي. مثال کې طور پر زه مارکیټینګ کوم د فیسبوک د یا د واتس اپ د یا د نور شان د مارکیټینګ کوم. واتس اپ ماته دا پلان راکوي چې زه په پښین کې خالی په پښین کې په دا سپیسیفیک کلی کې په دا سپیسیفیک خلکو کې زه وګورو ته په یوه ځای ستا چې دی مارکیټینګ د ورکوم زه تاسو دومره اماونټ چې دی هغه چارجز اغم د هغه بعد چې دی بیا تا ته چې دی د هغه اکسس درکوم. نو دا ټول شان چې دی د دې بیسیکلی مقصد دا دی چې دا هر شی چې دی پیډ دی او دی موږ څه چارجز اخلي، لیکن موږ یو فایده د هغه ده چې موږ پاکستان کې اوسیږو او پاکستان څه نور کمې روپۍ تر پاکستان والا څه اخیستل کېږي لکه دا نور امریکا یا په یو کې او په دا شي چې اخیستل کېږي. ولې چې زموږ سی پی سی او سی پی ایم چې دی هغه ډېر کم دی، آبادي زیاته ده، دغه کم دی، په دې دا کې کم دی. نو دې څه علاوه چې زموږ شپږم دغه ولو په دې کې چې موږ به په دې کې خپل څنګه فیوچر څنګه جوړولی شو، مستقبل څنګه جوړولی شو او ځان په دې کې څنګه محفوظه کولی شو چې موږ د یو شي څه افیکټ نه شو یا زموږ پر جاب باندې د دې چې دی افیکټ وانه شي. نو اوس هر شی چې دی ای آی ریپلیس کوي، زه په کروڑاو باندې را روان 2-3 کال ډېر شان به دغه کولو. اوله خبره اوس چې چا په زراو په لکاو چا ویب سایټ جوړاوي، تصویر جوړاوي، شان جوړول هغه اوس په سکیډ په منټ کې کیږي کنه، نور دا رقم هم په دې شانو کې کیږي. که زه چاته دا مشوره ورکوم چې دی مثال کې طور پر په کم شي کې دی دغه کیږي، په دې کې کم فیلډ کې ځي یا په کم شي کې کیږي، نو په دې کې به زه د هغه ته ضرور دا وایم چې تاسو پرومپټ انجینرینګ چې ورته وایي هغه وکړي بهترین دی. پرومپټ مطلب دا دی انسټرکشن چې زه ورکوم سیستم ته چې هغه زما په خبره پوه شي. مثال کې طور پر زه چیټ جی پی ټي یا ګروک یا جیمیني هر شي ته چې زه وایم ته ماته یو تصویر جوړ کړه چې په پښین کې چې دی واوره شروع وي او 3:30-4 بجې هغه چې دی هغه راته جوړ کړي. لیکن د هغه رقم
زه اوس یو ایجنټ جوړ کړم چې مثال کې طور پر هغه به دا ګرد شان کې هغه به دې ته ورشي دا سیستم ته ورشي ته دا وکړه دا رقم پکچر چې دی هغه دغه کړه دا رقم یې جوړ کړه بیا پر فیسبوک باندې چې دی خپل اپلوډ کړه او بیا سکیل کړه سکیل تر ګردو غټ شو دی نن سبا چې دی ایجنټس جوړ کړي خلک فیسبوک تقریبا لس پیجز زما خپل درې څلور پیجز مطلب پر ریله دي که نه پر ریله دي هغه اټومیټیکلی پوسټینګ کېږي اټومیټیکلی اخي په نیټ په دې شان باندې فرق نه کېږي لیکن فیسبوک چې دی الګوریتم هغه آرټیفیشل انټیلیجنس دومره زغر نه لوړوي یا دومره خلکو ته نه ورښکاره کوي یا مونیټایزیشن یې سلو دی نو دا په سلو دی په دا باندې هغه په سکیل چې کوم ورته وایي هغه مس سي هغه مطلب دومره خلک انګیجمنټ یا دا شی نه کېږي په دې کې هم راځي اے آی ریموور اے آی یا پلیجرزم یا دا رقم شی هغه ریموور خپل دا رقم نور ویب سایټونه راځي چې په هغه کې دا شي څه ستا د ویب سایټ څه اے آی لري کې ستا د تصویر څه اے آی لري کې ستا د نور شانو څه چې دی هغه اے آی لري کې او چې دی هغه بالکل انساني طریقه کار باندې ورښکاره کړي لیکن اګین هغه خبره بیا راله چې هغه ګره پیډي هغه روپۍ غواړي مثال کې طور څه نه څه دا روپۍ غواړي د دې څه علاوه چې دی نو دا کم جابس وو دا کم نور چې دی سیسټم وو یا نور دا شانو دا څومره افیکټس وو یا څومره دغه سو څومره لیرې سو بیا به انشاءالله تاسو بیا په کوشچن انسر سیشن کې په ډیټیل باندې خبره وکړي او چې په سره کم کېږي دې څه علاوه چې دی دې څه علاوه کم دلته سټوډنټس نور کم چې دی هغه ضرورت دي ایجنټس یا د دې شي ضرورت دي انشاءالله هغه ته به زموږ پروپر ګایډنس وي زموږ سره به دلته انشاءالله اورنګزیب د پشن اول کانټینټ کریټر ویلوګر هم انشاءالله راغلی هغه سیم تاسو په دې شي باندې ریلیټډ ډسکشن کولی سي پوښتنه کولی سي پر دا نور کانټینټ باندې انشاءالله اوس به تاسو ته کوشچن انسر سیشن درکېږي په دې کې کایندلی مهرباني وکړئ کار رقم کوچنی سوال ظاهره خبر موږ خلکو ته مدد یا سرویسز یا دا شی ورکړی دی په هغه کې موږ ډېر بهتره یو بجای دا کې چې موږ یو ډایرکټ اورویو پر ورکو یا گو ترو سپر نو چې هر رقم ستی یو په ذهن کې سوالي یو سوال چې دی هغه کمزوري سوال نه یو سوال کشته سوال نه یو سوال غټ سوال نه هر رقم په ذهن کې د چا سوال جوړیږي ذهن چې دغه کېږي د فیسبوک د پر انسټاګرام باندې په بالکل اوپنلی تاسو پوښتنه کولی سي چې د سوال طریقه هم دا رقم نه ده چې په بهترین طریقه په دا شي جست کوشچن وکړي هغه سوال به جواب به تاسو در ملاویږي او بله خبره ده که نه که تاسو خپل کانټینټ جوړوئ ما درته ویل کسان موږ سره سته دلته کانټینټ جوړوئ په دې کې تاسو خپل ویلاګینګ جوړوئ ویب سایټ جوړوئ مارکیټینګ جوړوئ په بزنس کې ځئ په هر شي کې ځئ آرټیفیشل ایجنټس کې ځئ پرومپټ انجینرینګ کې ځئ په هر شي کې ځئ انشاءالله زموږ مدد به پوره تاسو سره وي زموږ د پوره کمیونټي مدد به تاسو سره وي نو انشاءالله تاسو خپل کوشچن سټارټ کولی سئ. My name is Saeed Ahmed and I would like to do two questions at a time from Zafarullah. First question is that as you said that we can achieve everything from AI, such as robots, everything we can. Can you tell me the property which cannot be cloned from the humans to AI? And second question is that as you say that before the treatment of the cancer involvement, all the human beings, they have found the treatment, AI have found the treatment. Can you tell me, before we have to provide the data to AI, then they can do. Can we not blame the AI that before we not provide them the whole data, the whole symptoms, the whole causes of the cancer, can they do treatment without giving the data from the humans? Thank you. انګریزي پښتو به انشاءالله ټول به سمجھ کړي اوس درس درې پوښتنې وکړلې چې کوم مثال کې طور پر موږ کوم انسټرکشن یا پرومپټ ورکو و یو دغه ته اے آی ته که نه نو په دې کې هغه دا یو برابره ده یا نه ده برابره چې هغه زموږ ډیټا موږ ساتي یا پر هغه باندې چې دی هغه دې کار کوي. اوله خبره دا ده که نه چې دا هیڅکله دا خبره هیچا نه ده کړې چې آرټیفیشل انټیلیجنس دی هغه هر کارونه کولی سي یا هرګز دا رقم نه ده چې آرټیفیشل هر کارونه کولی سي. دیر از سټیل سم جابس چې
چې هغه اے آی نشي ریپلیس کولی. ولې چې اے آی سره دغه احساسات نشته، احساسات چې انساني احساسات هغه ورسره نشته، انساني جذبات چې دي هغه ورسره نشته. دا رقم چې دی هغه په یو کریټیکل سچویشن کې چې انسان کومه فیصله کوي هغه سوچ چې دی ارتفیشل انټیلیجنس سره هغه هرگز نشته. دا رقم سټیل په دغه موږ خبره کوو نرس چې دی په د هسپتالو کې چې کوم نرس دی که نه هغه بیسیک فنکشن یا مطلب یې څه دی چې دغه تیمداري د مریض وکړي، هغه سره په چې دی احساساتو وپېژني، په هغه خبره وکړي. نو چې دی دا رقم سیف جاب چې دی په دغه خلک زیاتر وایي چې نرس. نو دا رقم اے آی دا رقم بالکل نه ده چې انساني طور په دغه کوي. دا رقم کوي چې هغه ریپیټیټیو کاري ډیټا انټري دا چې دی نور دا ویب سایټ چې او نور چې دا کم شادي هغه اے آی چې دی ریپلیسوي. د هر شی اے آی نه ریپلیسوي. دا یو نور شان چې دی مثال کې طور پر موږ به یو کسان ستی په سکول کې به ډیټا اپریټر یې که نه کمپیوټر اپریټر به نور شان به چې هره میاشت په اخره کې به تی ته میسج درکړي چې دغه ستاسو فیس راغلی دی یا نه دی راغلی، ستاسو والد صاحب ته به میسج ورکړي چې آیا محمود کوچینګ ته راغلی و که نه و راغلی. دا رقم هر یو به پوښتنه کوي. نو دا رقم ارټیفیشل انټیلیجنس دا رقم کوي چې 6 کسان ته دې سیسټم ته لګولي وو هغه اگر د چې دی ریپلیس وکړو. خپله به دا چې دی د میاشتې 10 تاریخه راځي یا 20 تاریخه دی به ګور د پلرو ته خپل سټوډنټس ته به میسج ورکوي چې ستا فیس چې دی هغه راغلی دی نه دی راغلی، ستا چې کوم اټینډنس شیټ چې دی هغه راغلی دی نه دی راغلی. عموما چې موږ کم ټایم چیټ جی پی ټي ته یا جمنای ته پرمپټ ورکو نو بعض اوقات د هغه چې کوم انسر موږ ته وي هغه اتنټیک نه وي. ده که ته بیا برته سورس جنو غواړې بیا هغه ایکسکیوز وکړو. ده او دا 100% په دې کې د غلطي احتمالات آیا دا زموږ د فرمټ چې موږ دلته انکمپلیټ فرمټ ورکو دغه د وجه څه کږه سره د غلطي گنجایش پکې یو خبر ما په دوران دغه کې سپیچ کو چې بای پرومپټ انجینیرینګ یو موږ ډایرکټ و چیټ جی پی ټي ته وکړو چې بس دا وک یا جمینای ته یا ګروک ته ورکو دا انکمپلیټ پرومپټ ورته وایي یا نه دغه کې هغه باوجود هغه کوشش کوي چې څه دغه وکړي سره وکړي. بل چې دی چیټ جی پی ټي بعض اوقات غلط انسر یا دا شی که نه د هغه بنیادي وجه دا رقم چې موږ سره فری ورژن یي که نه پیډ ورژن نی. یو پروفیشنل کار چې کوي پروفیشنل بزنسمین یا پروفیشنل ټیچر یا پروفیشنل پروفیسر هغه سره فری ورژن نی. هغه کم سے کم چې دی مثال کې طور پر $100 یو نیم $100 $20 چې دی هغه پر دې باندې خرڅي او راځي. یو هغه بیا پیډ ورژن استعمالي. پیډ ورژن چې استعمالي هغه هلته بیا ډبل چکیم کیږي، هلته بیا تینکینګ ټایم یې ورکول کیږي، هلته بیا تا ته سورس هم درکړي. اوس چې مثال ګور ټیچرز او دا نور دې ته ما ګور دا ته مشوره تاسو پرپلیکسټي یوز کوئ، پرپلیکسټي یوز کوئ که نه. پرپلیکسټي دا رقم دی چې هغه د هر شي دپاره تاسو ته سورس درکوي چې پای دا دلته لیکلي دا درکوي په هغه کې دا شی نه لیکلي. سر نن سبا د اون سکرین باندې سر ایجنټیک اے آی بیخي ډېره زیات را روانه ده. سر ایجنټیک اے آی جی سر. نو سر آیا سر د دې کوم کورسز دي سر دا بیخي ډېر ګران سر مطلب مش روان سر ګران آیا سر ته د معلوم دي سر څه د کورسونه سر مطلب هغه افورډیبل دي سر کورسز په والا سر کورسز سر کورسز کاونسلینګ یو وخت صحیح اے آی ایجنټس دا ډېر بهترینه فیلډ دی او را روان وخت په ټول په دا شي کې چې دی وداته کیږي. ما دوران په دې کې چې دی هغه ذکر وکړي چې کورسز دا د کورسز چې مثال کې طور تا خپل شی نه کړي، تا خپل څومره کمانډ نه پر حاصل کړي کورسز معنا نه لري. هغه یو دا رقم ان شاء الله مش د کوچ دا رقم پریکټیکل کورسز دلته لانچ کو په دغه ځای کې په دغه سیشن کې چې دی هغه لانچ کو. که ته سٹارټ اخلي نو سٹارټ اپ چې دی میک.com سره خپل د چې دی واتس اپ فیسبوک او یوټیوب دا ټول شان کنیکټ جیمینی ور سره کنیکټ اوپن اے آی سره هغه به زی الته جیمینی سره خپل ډیټا راخي د جیمینی سره چې دی هغه به زی پر
واتس اپ شي مثال کې تا ته به اطلاع درکړي چې پوسټ کوم ته ورته وکړه یا دایم ورته ولی چې ته پوسټ کوز دا اتوماتیکلی وسی بس یو واری چې تاسو سیستم ریډي کی بس بیا هغه لایف ټایم نه بس ته الله دې نه کی څوک د دې دنیا کې هم نه هغه باوجود هغه ایجنټ شته دی خپل کارونه کیږي او خپل دغه کیږي نو تاسو بعد هغه مشوره ده ک ته کورس کول غواړي دغه کول نو ته فرست د make.com یا n@n.com سچ دی هغه شروعات وکړه الته خپل سیستم الته ستار پی ور پی نه لګي جمینای اوپن ای فری دی او فیسبوک فری دی بجای چې ته په زراو په کورسو باندې ځای کې په زراو ور پی ان شاء الله زموږ دا مقصد دی په اگست یا په جولای کې برشو ډیولپمنٹ فورم سره دا خاص دا چې پلیټ فارم جوړ کړي چې دا ټول موږ دي ته فری اف کاست ور پیم نه چلیږي ما ته ډیر افسوس راځي چې زه کله په اپشن کې وګورم ام اس افیس کورسونه ورکي ام اس افیس ورکي یا دا شي ورکي already دا چې ختم شوی دی یو کال اوس یار رقم چې دی پی ډی اف ته جنریټ کړي ته چې دی ډاکومېنټس ته جنریټ کړي ته هر شی ته فارم جنریټ کړي ته هر شی جنریټ کړي هغه خپل ای آی په لس سکند کې تاسو در جوړ کړي بیا بجای ولې زه په ام اس افیس کې درې میاشتې چې دی پی سیم ورکم وخت یې زما راځي کې دا شی ورکړي نو دا already ډیټ دی دا دغه نو تاسو ته دغه د make.com n10 راونیسه د علاوه چیټ جی پی ټي جمینای د دې سره استعمال زموږ خپل چې دی ای آی چې دی هغه لانچیږي ان شاء الله په هغه باندې تاسو دغه هغه دا رقم چې دی آسان الفاظ یا دا رقم شي کلاود د بل چای ظاهر په $1,000 موږ نسو دغه کولای خو هغه کلاود سرور د بل چا دی سر ډیورینګ سیشن ته دا خبره وکړه چې کوم ویب سایټ وختي مې شل شپو په 15 شپو مې جوړوي هغه اوس په 5 منټ باندې جوړوي خبر اواز رئیس سر وایم تا دا خبره وکړه چې کوم ویب سایټ مش وختي په 15 شپو په 10 شپو باندې جوړوي هغه اوس مش په 15 منټه جوړوي نو څه دا خبره مطلب دا ولو الکام بس کوډینګ نه زده کوي صحیح دی 15 منټو خبره د ویب سایټ د شری هغه دا رقم ما کیسه 15 منټه ویب سایټ جوړوي نو 15 ویب سایټ کې چې فرق راځي کنه یو فل سکیل یو چې نارملی یو د یونیورسيټي د پاره یو پر دغه د پاره ملک د پاره نادرا سیستم د نادرا یو ویب سایټ دی کنه کوډینګ چې دی کوډینګ ته اوس پایتن جاوا سکرپټ دا نور سی پلس پلس سی دا کوډینګ ته بیا خلک نه زده یا خلک زده دا رقم نه کی زده په ای آی کې کنه ای آی چې مثال کې تور نورمال دا بریکټون نو بریکټ اف لوپ دا کوډینګ د شاید تاسو بنالېږي د کوډینګ په اړه کې لږ کوډینګ دا لوپ او اف او دا نور راشان چې دا راګرځي کنه نو په دې کې ته بجای زو کوډ لیکم سمره ټایم اخی نو هغه جست په 100 سکند کې تاسو ای آی په 100 سکند منټ خبره 15 منټ خبره کو په 100 سکند کې هغه کوډ تاسو درغه کې هغه کوډ تاسو کوډ ټو ورډز یا سنټنس تاسو مخته ایکسپلین کی چې د دې کوډ کوم لیکل دي د دې څه مطلب دی څنګه چې تا وویلې تا ویل مطلب د کینسرس ریلیټډ مطلب ټریټمنټ یا دا لکه اوس ای آی چې دی ته وایي خامخا ډیټا غواړي زموږ نو چې څنګه انسانانو دا ډیټا نه لرل ای آی څنګه جنریټ کړه دا ډیټا زما دا سوال پلیز کوډ یو ریپیټ اټ اگین مطلب زه دا وایم چې تا ویل د کینسر ریلیټډ یو خبره تا وکړه دا ټریټس ول د ای آی ټریټ کړه زه دا وایم چې د انسانانو سره چې دی خپل دغه نه ولا د ایډیا نه و چې څنګه موږ کینسر ټریټ کو خو ای آی چې ولو هغه خپل دا چې ولو ټریټ کړه لکه څنګه موږ ای آی ته ډیټا ورکو دا ډیټا ود ته چا ورکړه خپل ځان سره جنریټ کړه دا ډېر کنټروورشل سوال دی کنه چې د ای آی سره ډیټا کوم ځای رااله کنه ګوګل کې دلته ګوګل کې ته یو شی سرچ کنه ویکیپیډیا ورته وای کنه هغه سره ډېر زیات معلومات ډېر جناب امیر الله کاکر صاحب ناس دي کنه د باره کې ډېر معلومات ورته ستا نور کسان بل وخت هر شي د یو انفلوئنشل پرسن کنه چې هغه باندې معاشره کې مقام لري هغه ټوټل ډیټا نو پر ای آی باندې ارتفیشل انټيليجنس اوس ای آی یو غټ فیلډ دی زه به د چیټ جی پی ټي خبره وکم په چیټ جی پی ټي سوار دا الیګیشن لګیدلی چې د ګوګل چې د ډیټا اغلا کړی ده کنه ډیټا غلا کړی دی دا هغه کوم ټیکس اوس چې دا ما خبره وکړه ټیکس پر ډیټا چې غلا کړي د چیټ جی پی ټي اوس بیا ډیپ سیک رالی چاینا کمپنی ده کنه دغه دی هغه چې پر ډیپ سیک باندې چې دی دا الیګیشن لګیدلی په دا توري پر لګیدلی دي چې هغه د چیټ جی پی ټي چې دی هغه شان غلا کړی دی د ګوګل ای آی اوس را اول
اوپن اے آی راغلی و د چیټ جی پی ټي د چې و په 2022 کې. نو هر شان زموږ الریډي په ګوګل کې پراته دي. ته پر فیسبوک شي دغه کې پوسټ وکړې چې زما نوم لیټ سپوز عبدالله دی، زه په کلاس 4 کې یم یا دا شی، دا ته خالي پر فیسبوک نه کوي ور فیسبوک ته ورکړي. فیسبوک سره ستا ډیټا په هغه ساعت کې خرڅي و دا نور ته که نه چیټ جی پی ټي ته ورکړه، نور ډیپ سیک ته ورکړه، گروک ته ورکړه. گروک خو دومره غضب جوړ کړي چې بالانو نه کېږي. د ټویټ ټو ټویټ د خپل انفارمیشن ساتي، که هغه رښتیا او که هغه درواغ د هغه مطابق دی ډیټا ډیلیور کوي. सर दौरान लेक्चर आपने कहा कि जो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सर हमारे पास तो गैलरी में अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फाइल्स होते हैं. आपने कहा कि ये हमारी प्राइवेसी को लीक कर रहा है, ये तो हमारे लिए नुकसान है सर, इसका फ़ायदा क्या है? صحیح انشاءالله د خبره کوي که نه چې زموږ فیسبوک یا دا شی ته چې دی اکسیز ورکړي، بیا فایده نه ده چې زموږ ټوټل شان چې دی هغه لیک کېږي. نو ته خپل چې دی خپل ګوګل یا په دا شي کې هلته ورسه ایپ باندې ایپ اینډ پو ته لاړ شه که نه چې کم تا د اکسیز که نه مثال کې په موبایل کې کم اکسیز اوس به ته وګورې ستا وټساپ ته کیمرې اکسیز هم خلاص دي، فیسبوک اکسیز هم خلاص دي، دا اکسیز ګرده چې دی جندی که. بله خبره دا د معذرت سره موږ دونه ضروري هم نه چې هغه موږ ډیټا ویسي که نه موږ دغه وکړي او غټ مثال کې پولیټیشن یا پاکستان غټ شي چې په هغه په دنیا کې دغه وي. نو دا رقم موږ په کروڑا او ارباو خلک یو، نو هغه د چا ډیټا چې دی هغه به دغه کوي سټوري یا دغه څه به دغه جوړوي. او پر وختي به دا رقم چې پر سکالرشپ یا پر دا شي به دیو دا رقم دغه پلیټفارم جوړ کړی و چې پر سکالرشپ کسان ولاړو زموږ ده که نه، نو هغه ښه سبق به ووایي. نو هلته به دوی څه ریکارډینګ یا ویډیو دا رقم شی چې کښېراوي چې دا به ولاړ شي. ظاهره تعلیم یافته خلک د پاکستان کې به ځي په غټو غټو عهدو باندې به ځي. دلته چې پاکستان له به رالو هغه به غټو غټو عهدې له به رالو، دلته چې به د لږ خلاف د اکاو خلاف څه خبره کوله هغه به ویډیو د دلې پرتې دي، موږ سره د ډیټا دلې پرتې ده، ګوره خیال کوه. نو پر دا لیول باندې هغه څه نقصان لري، نور خو ډیټا خو یا څه هغه نه دي. خپل اکسیس جندی که او نور استعمالوه بهترین. یو پوښتنه دا ده چې که موږ د لږ په براډ سنس کې وګورو د دنیا ته، بالکل وګردي دنیا ته و نیچرل انوایرمنټ ته یا و عالمي ترجیحاتو ته، د هغې پر بیس باندې د دغه خودکاره نظام چې د ای آی په شکل کې موجود دی د هغې څه اثرات دي پر مستقبل باندې. موږ تر دا ځایه پورې لا دا شی ریلایز کړی دی چې د خلکو له خولې چې دا به یو وخت کې و دنیا ته یو ډېر غټ چیلنج جوړ شي او دا خودکاره سیستم چې دی دا کېدلی سي چې د دې انوایرمنټ په تباهي کې منتج سي، یا فرض یې که داسې وسي چې دا سایبر اټیکس چې کم کېږي د دې پر بیس باندې د دنیا غټ قوتونه چې کم دي یو د بل په خلاف باندې د دې شي ډېر ازادانه او ډېر بېرحمه استعمال وکړي. او دویمه خبره دا هم ده، دا خو یو سایډ شو د سوال. دویمه خبره دا ده چې زموږ و تعلیمي ادارو ته چې موږ داسې د غټې سطحې پروفیسر لیول خلک هغوی وایي چې زموږ دپاره دا چیلنج دی چې موجوده کم نظام تعلیم دی یا زموږ کم کریکولمز دی دا په ډېر نږدې کې بې اثره کېږي. لکه زموږ به روزګار ته چې چیلنجز دی، دارنګه زموږ د سرچ چې کم دایره ده هغه ډېره تنګېږي، پر هغه باندې دا مصنوعي ذهانت چې کم دی ډېر غټ انفلوئنسز د هغې غراځي. نو زموږ به دې طالب علمانو ته یو داسې ګایډلاین ورکول چې دوی دپاره څه کول پکار دي. که چیرې بعضې اوقاتو کې موږ دا موجوده کم فنون وایو د ساینس په شکل کې یا د ټکنالوژي په شکل کې یا په زاړه نصاب کې موږ کم شی راخستی وي د هغې به سبا په د روزګار په میدان کې یا په انرولمنټ کې به د هغې څه رول نه وي. نو لږ که د دې خبرې څه وضاحت وسي چې زموږ پر مستقبل چې کم اثرات دي، یعنی یو دا چې پر عالمي سیاسي حالاتو پر
نیچرل چې کوم انوایرمنټ دی پر هغې کم اثرات، او دویم یې دغه سایډ دی چې زموږ د دې بچیانو د مستقبل دپاره په فني انتخاب کې د دوی دپاره کم قدم اخیستل دي چې دوی کم شی اختیار کړي او د دې سره هغه احتیاط په کومه طریقه وکړي، څومره قدر د دوی رول په دې کې پلی شي. د دواړو سوال جوابونه چې زه په تفصیل در کوم وخت به شاید کم وي، زه به انشاءالله د لږ خاصه زر درکوم. اصل کې ما پر دې ډېر غټ ریسرچ دی که نه، ایز ا ریسرچر موږ پر دې شیانو ډېر نظر ساتي چې هر څه شی اګې پیشې پر هغه باندې د پښتنو زموږ د دا ځای لږ خاصه کمزوري ده. اول تعلیم له نه راکړو که نه، تعلیم طرف ته چې رالو اوس دړادړ چې دی هغه د ډاکټر یا د بي پي ایس یا د دې ځي سوچ د دې ځي ته سوچ وي ګرده ځي ډاکټران یا دا شی جوړېږي. د هغه د وجې څه زموږ هر ټیم کې د الکوان 7 کاله 6 کاله 3 کاله 4 کاله په دا ځای سي چې دی د ایم ډي کې ټیسټ ورکړي او هغه کې چې دی پاتې سي، د هغه بعد بیا چې دی دا وسي. هغه چې ور تعلیم ته نه راکړو چې تعلیم ته رالو نو بیا ټول هلته چې دی د ډاکټري یا د دا شی هلته سوچ ولیو. حالانکې ته اوس که وګوره موږ اوس دا تېر جنګ چې وسو که نه، په دې کې 5th جنریشن 6th جنریشن F-35 چې دی دا ټایپ چې دی جهازونه چې جوړ شوي، په دې کې ټوټل میتھمیټکس انجینرینګ دا شی چې دی هغه ډېر جوړ و چې دی په هغه کې وسو. دویم چې دا خبره وکړله چې دا نقصان ده دی یا دا شی دی، زهره خبره د کم شی چې د فایدې لپاره راوځي هغه سره نقصان خامخا تړلی یا په هغه باندې. ما ته د اوس ساقې مخکې ما خبره وکړله کم چې وختي به سایبر اټیکس کېدلو ملک در ملک، نو هغه به یو ډېر کمپلیکیټډ سیسټم و. اوس دته خبره وکړه ډېر کوډینګ و، دا شی به په هغه کې انوالو و. اوس هغه شان ګرده چې دی هغه دا رقم راوړی د ګرده په دغه اے آی کېږي. اوس د چیټ جی پي ټي ده که نه، هغه ته ووایه که نه، مثال کې طور پر اخلاقیات یې ور زده کړي دي، دومره اخلاقیات نشته په هغه کې چې هغه دا رقم تاوان وکړي. نو دا کوم سیسټم چې دی دا به موږ زده کړو او دا الکوان په دې باندې پوه سو، د دې تاوانه څخه بس بیا موږ ځان بچاولی سو، د دې ځان کتلی سو. او دا خو دی دا زموږ ورسره دا خو دی نه دی راغلی، د دې خو اوس د یوروپ چې دی کم دور شروع دی 2.5 کال دی. د دې څه علاوه 200 کاله موږ پر دې باندې حکومت کړی، زموږ په دغه د زموږ تعلیمي نظام ټول بهترین 600 کاله د ابن سینا کتابونه د میډیکل د طب د ابو ریحان البیروني چې دی د دې څه علاوه پر د استرونومي فلکیا باندې دومره دغه کړي د چار د ریسورس دا ټوټل زموږ ورڅه ده موږ به خامخا دغه اے آی ورته زده کوو، خپل دغه کې راولو. نور چې دي ټول کوم د دې کسان د اقوام دپاره سجیشن دا دی چې باید بھرپور استعمال کړي هر چې دی آرټیفیشل انټیلیجنس سایټس دي یا نور شان دي، د دې څخه بھرپور فایده واخلي. مثال کې تور بدل الکوان مثلا ناس میډیکل والا یا د بي پي ایس والا د ام ډي کې ډېر تیاری کوي، تی په کانسپټ کې چې دی هغه کنفیوز یاس. مثال کې تور بدل کیمستري کانسپټ پروټون چې دی نیوټرون الکترون یا نیوکلیس، هغه تاسو نه صرف هغه جواب درکړي چې تاسو په پښتو ژبه کې، بلکې هغه تاسو تصویران هم در جوړي، ویډیو هم درته جوړي. کانسپټ دی تاسو سمجھ کې ناراضي هغه ته دلته اے آی ته ورکړه، پر هغه باندې تاسو فول ډیټیل ویډیو درته جوړوي په پښتو دومره بهترینه دغه ورکول سوی. هر ژبه ته یا زه په دا ژبه پوهېږم، هغه ژبه ته اے آی زده کړه، بس هغه اے آی په هغه باندې تاسو جواب ورکړي. زما اصل کې 2 سواله دي. سوال فرست هغه دا دی چې اے آی چې کوم ټیکنیکل فیلډز دي لکه اوس نیوکلیر فزیکس او لکه اوس اکاونټینګ فیلډز او دا غرنګه د میډیکل ډیر ډیپ ریسرچ دی، په هغه کې د چې کوم اکیورسي د هغه ډیره کمه ده. اوس نیوکلیر فزیکس په دا دغه کې چې راواخې فیلډز کې په دا کې د اکثره فیلډز دي. او دویم د کومه د دنیا اکانومي چې ورځ تر بله چینجیږي، ډیجیټل کیږي، په دا کې چې د کم په تیر 2-3 کال کې چې په اے آی کم انویسټمنټ شوی دی د هغه ریټرنز ډیر کم ملاو شوی دی، یعنی نه ہونے کې برابر دی. د دې فاینانشل ماډل څه دی او دغه اے آی مطلب په داسې حواله کم روکتام شته چې دغه اے آی اوس د ټیرریسټ په لاس هم لګېدی سي، هغه هم د دې څه یو فایده اخیستی سي. نو د دې په دا چینجینګ ورلډ کې د دې کم فیوچر ته وینئ؟
دا اول سوال و چې نیوکلیر فزیکس یا دا نور شان چې په دې کې د چیټ جی پی ټي اکوریسي یا صحیح جواب شي هغه کمزوري یا معذرت سره ډېر مخته تللی د ارټیفیشل انټیلیجنس موږ دا پاور پلانټ ایز ا میکانیکل انجینیر موږ پاور پلانټ د سی بجلی ته پشن ته کومه بجلی راځي دا د پاور پلانټ کې ډیزاینېږي موږ پر پاور پلانټ چې هغه موږ سره دونه غټ غټ کتابونه یو پاور پلانټ چې موږ لیکو کم سے کم 200 ریپورټ په هغه پاور پلانټ چې موږ جوړو په هغه کې د ټرباین چې د افیشنسي جلای په هغه کې کمپریسر جلای کا کمبشن جلای په هغه کې را میټیریل جلای کا په هغه کې فیول جلای په هغه آر شي کې جلای په هغه کې بیا د نور کیلکولیشن مثال کے طور پر یو غټ راکټ ساينس کنه په دې کې د دې انجن او د دې ټوټل سیستم دومره ایڈوانس چې هغه جواب بالکل اکوریټلی درکې په ډبل چیک باندې درکې او نور دغه کې ان شاء الله که تاسو ما سره د پیډ ماډل ټول پیډ ماډل ستا چې جیمینی سي چیټ جی پی ټي هغه ما سره ستا ان شاء الله ته به دلته ټیسټ کولای شئ که تاسو باندې تاسو به ان شاء الله دویم سوال ستا د معذرت سره فاینانشل دغه سیس اوس چې دی دنیا ورځ په ورځ چې دی هغه بدلیږي وضع پېښور کې اسلام آباد کې وضع کرنسي نوټ والا کرنسي نه دا تقریبا الموست ختم شوله کنه ګرد هر چا سره چې دی موبایل سیستم یې کنه بس هغه د سکین کې دلته ډایرکټ ترپی وراسي یا مثال په انډیا کې یو پی آی کنه په یو پی آی کې بس په هغه کې چې دی دغه کلیک ورکړي هغه ټوټل چې دی هغه دا رقم سي نوټونه کاغذ نوټونه دا ختمیږي وختي به دا رقم سیستم کنه یو شی به ورکړي بل شی به واسي هغه بعد بیا په سونا باندې تجارت کوي هغه په دا نوټو باندې کې اوس نوټونه یې لاړ تقریبا اوس ټوټل ډیجیټل کرنسي ده دې سي علاوه اوس ایتھیریم راغلی دی بیٹ کوین راغلی دی تقریبا ټوټلی دنیا تقریبا په دې باندې روانه ده کوشش کوي په سي سر زما سوال دا و چې نن سبا سټوډنټس چې هغه په ډېر زیات طور په چاټ جی پی ټي او ډیپ سیک دا استعمالي نو دوی چې دي اکثره د اسلامي تاریخ یا جی پشتي یا بل تاریخ دا جی پشتي یا د قرآن شریف کوم آیات چې هغه جی پشتي یا حدیثو باره کې پوښتنې کوي نو دا رقم موږ وایو ما دا یې ردل دي وایي دا چې کوم دي غلط جوابونه درکوي یا دا چې کوم دي زموږ په لوکیشن باندې ډیپینډ کوي چې یو پاکستانی سټیزن چې دی هغه یو سوال ورکړي هغه یو جواب ورکړي د ایز کمپیر ټو چې هغه یو امریکن سټیزن چې دی هغه یو سوال ورکړي هغه ته بیا بل جواب ورکړي نو دا زموږ د سټوډنټ برین واش کوي سي بل داسې دغه کوي سي غلط جواب ورکوي اصل کې خبره دی شي ده کنه ما پی دا رقم دغه جواب مو غواړي چې بای واټ از فزیکس یا وای دا رقم شي تاسو خپل کتابونه یا تاسو په پی ډی اف فایل کې کنه خپل یو ډیټا ای هغه اول بده ته ډاونلوډ کړئ کنه ورته صرف په دا کتابو په دې د نن د عشر کې د قرآن شریف ز ترجمه یا یو آیات ز تفسیر غواړم زه هغه پر قرآن شریف ودته چې ور اپلوډ کوم کنه اپلوډ کوم بس بیا به دای ماته د پداشي باندې پابند دي چې دای ماته دغه پیج نمبر راشي آیات نمبر راشي او دغه یو کوچنی پکچر ماته راباس یو هغه پراغزي باندې لګي بیا راکی کنه دا بیا سوال نه پیدا کیږي چې غلط جواب راکی نه ته خپل ماډل چې دی هغه داسې جوړ ک خپل ځان په و سټ جی پی ټي کومن دا هغه مثال کے طور پر دکانداري استعمالي ابل سړی دې استعمالي ابل سړی استعمالي زه خپل داسې سیستم ولې نه کوم جوړ چې هغه ما مطابق جواب خوشي ته اوس مثال کے طور پر جواب خوشي د فزیکس کنه فزیکس ډېر غټ غټ چې د ډاکټران دي پروفیسوران دي ته چا جواب خوشي هغه ته چیک جی پی ټي ته وښه یا هغه شان ته ور اپلوډ کړه یا خپل د دې سې علاوه خپل یو داسې شی ډیزاین ک خپل ای آی ډیزاین ک شاګه ته سم سوال جواب درکړي او کله دې د لازم شوی او کې د شاګه غلط جواب راکړي کنه هغه نه راکړي سر تا وختي ویل سر په دا پنځو د رولز کې د ای آی په یوزز کې سر تا ویل دوران یوزز د سټوډنټ یوزي ډایرکټ دا مطلب دا پیج کلوز سی سر دا $30 غواړي $20 غواړي فور ایگزامپل سر دا د میډل کلاس فیملی لپاره یو سټوډنټ چې ور موبایل اخلي نه بیا دا ای آی سیستم تر واوړي د نالج په باره کې سټډي په باره کې مطلب دی بالکل دی یو دی اوس د فیملی بیک گراوند بالکل دی پور نو ما دا ویل سر د سی ډایرکټ ډیورینګ سټډي دی کوي نو البته ای آی سیستم بار تنګول کې مطلب ډیورینګ سټډي دی تاسو مطلب جوابونه نه درکې انسرز نه درکې بقاعده د تاسو چیټ جی پی ټي تاسو بلاک کې اور د تاسو ډالر غواړي $20 $30 دا خو د سټوډنټ په رینج کې نه راځي اور دا کرالم نو بیا دا سټوډنټ نه سو دا بیا بزنسمن او سر دویم کوېسچن دا دی سر
اوس خو موږ اے آی ته ډېر ضرورت شو مخته فیوچر اور هر څوک په اے آی باندې ډېر مطلب پوهېږي اور ایمان مثال ګسه ایمان یې ګسه راوړی دی مخته اور موږ دا وایو سر چې د دې امپورټنټ به مطلب موږ به په دې باندې یو دی سوال کوی شو یا د داسې موږ د یو امپورټنټ اخیستی شو چې موږ د داسې یو دا ترنګ نوی اے آی مطلب سیستم راوباسو چې دی هیک دا گایډ به دی موږ ته راکړي که به نه اول و دویم سوال جواب درکړم ډېر انټرسټینګ کوېشن دی که نه دی وایي څنګه چیټ جی پي ټي څخه موږ دا پوښتنه وکړو چې راسه موږ تا څنګه هیک کړو که نه یا چیټ جی پي ټي څخه موږ دا پوښتنه وکړو چې مثال کې طور هیکینګ څنګه وکړو یا دغه مالوي راټیک څنګه وکړو یا د چیټ جی پي ټي څخه ان سمپل ورډز موږ دا پوښتنه وکړو چې هاو ټو میک بم که نه یو ایکسپلوزیو بم یا دا شی دا پوښتنه جوړ کړو نو یا چیټ جی پي ټي ته دا انسټرکشن ورکړي دي چې ته به دا رقم غیر اخلاقي غیر مناسب هیکینګ سره ریلیټډ د دې نیوډیټي سره ریلیټډ د دې شان سره ریلیټډ سوال جواب ته نه ورکوي اوپن اے آی دا انسټرکشن ورکړي دي چې ته دا به نه وکړې په دې کې یو ریورس پرومپټینګ ورته وایي که نه هغه که ته ورکړې هغه بیا جواب درکړي بیا ایلیګل سوال هغه در جوړي خو په هغه کې پرومپټ انجینرینګ ورته وایي ته خپل سوال چې څنګه هیر کړې هغه بیا دې درته شوی شي چې ته لږ خاصه منټلي ورسره دغسې نو هغه اوس دا پلیټفارم نه دی چې موږ دا رقم اوپن کړي وګورئ بیا به انشاءالله په هغه اول سوال دا و چې بھائی دا خو ډېر چې دی دغه دی پیډ دی $20 ما ورته ته ګرانې معلومېږي که نه په امریکا کې خو هلته چې دی پر اور چې دی ډالرو په حساب باندې ملاویږي هغو ته ګران نه دی بیا تا پاکستان انډیا ته د یو بل پلان ورکړی دی گو پلان که نه گو پلان جی او گو که نه دا پلان ورکړی دی هغه صرف پاکستاني 1500 یا په 1200 روپۍ دی په یوه میاشت کې که نه نو $20 آی تھنک 5000 که 6000 جوړېږي که نه او 1500 روپۍ پاکستان انډیا والا ته ورکړی دی چې په هغه باندې تی پیډ ورژن واخلي که بیا هم تا ته ضرورت انشاءالله کونټیکټ وکړو تا ته به فري ده ما تاسو کوېسچن دا دی چې کومې د انټیلیجنټ چې کوم سورسز دي دا چې دوی موږ سره چې کوم سټوډنټس چې کوم تھینکینګ دی پر دې باندې ډېر افیکټس اچولی دی کله چې کوم سیلف تھینکینګ څه چې کومې ډسکوري شوي دي په پاست کې دا هم ساینټسټ چې دي سیلف تھینکینګ یې کړی دی پر هغه باندې دوی ډېر ډسکوریز کړي دي اوس چې کوم ناوډیز چې کوم آرټیفیشل چې کوم انټیلیجنس چې دا راغلی دی دا د سټوډنټس چې کوم تھینکینګ دی دا ډېر افیکټ کړی دی د هغه د اوس دوی ته چې کوم یو شی دی هغه ډېر ایزي کړی دی په دا باره کې ته څه وایې د سټوډنټ پر مایند باندې موږ وایي ډېر افیکټ اچولی و بالکل دا خبر یو هر طور پر رښتیا ده که نه خلک یې چې دی ډېر سست کړي دي ډېر چې دی هغه دغه کړي دي اے آی ډېر سست کړي دي ولې چې انسان خپل سوچ نه کوي د هغه هر شی هغه د اے آی سره ریلیټډ کړي مثال کې طور زه خپل پر روزانه په خپل فیسبوک باندې یا زما واټساپ چینل دی په دې باندې تاریخي شی زه هره ورځ پراته بجې نه شم وښولی بس ما اے آی بورډس دغه جوړ کړي دي بس هغه هره ورځ پر واټساپ باندې خلکو سره رابطې یا دا شی کوي دا خبره صحیح دی که نه چې تر څو حده پورې انسان کې سستي یا دا شی راوستلی دی خو هغه باوجوده مثال کې طور پر انسان دا کوشش کوي که نه چې کوم مطلب بورینګ ورک یا دا شی هغه دې په هغه کې خپل سوچ دی هغه استعمالوي هر شی که نیکسټ ټایم دی یو شی اے آی یوز کوي نو اول خپل سوچ وکړي دغه تھینکینګ وکړي که نه او دغه وکړي د هغه بعد بس بیا هغه شی اپلای کړي خو د هغه دا هېڅ دا یو کمزوری شی دی موږ اوس اے آی په دا راوستله که نه فیکټري کې تا خبرې په زراو چې دی روزانه ورکر په آل اوور دنیا کې ورکر نه وي مړه شي خطرناکه کارونه وي دا موږ دا میکانیکل انجینرینګ دی په دې کې ډېر خطرناکه سیسټم وي دا ټرباین دا شی یو وار چې سړی وزندې شي بس بیا ولاړ نو په دې کې اے آی چې دی هلته استعمالېږي هلته سیفټي برابره شي په هغه کې علاوه د دې افیشنسي برابره شي هغه ریپیټیټیو برابره شي پروډکشن برابر شي پروډکټیویټي برابره شي نو د دې شان دپاره اے آی بیسیکلی راغلی دي که سړی ځان په تباه کړي ځان په تاوان ورسي هغه نو بیا د ده خپله خوښه ده سر سوال دا شی دی چې اے آی دونه اډوانس ده سر دا تا ته د فیوچر رول نه زده شولی دی انسان فیوچر تا ته ول نه زده شولی دا خو د یو لیمیټیشن دی که نه دی دا صحیح سوال ختم و بس یا وایي چا چې نشي پریډکټ کولی خو هغه ورځ یې درته وویل چې واوره کېږي واوره وسوه که نه دنیا کور دې ویل چې واوره وسوه
نه پریډکټ کوي پریډکټ د تقریبا الموست په دې کې ریسرچ شوی دی د یو حد پورې د پریډکشن چې هغه برابر دی پیشنګویي کوي ته پوښتنه جوړ کړه چې اوس پوښتنه جوړ کړه چې را روان 10 کاله کې کوم شی ټرینډ دی دی بیا شاته 100 کاله یو 100 کاله ډیټا ځان دغه کې ډیټا د سره پرته ده ډیټا وګوري هغه باندې بیا دا شی درشي لیمیټیشن صرف دا دي کنه چې دغه احساسات ورنسته کنه یا خواهشات نه لري یا دا نور مثال کې تور په لیمیټیشن ستاسو دا لیمیټیشن د فیوچر پریډکټ کوي نه فیوچر پریډکټ کوي خو اکورسی کمزور پریډکټ کوي فیوچر ظفر الله صاحب سوال دا دی چې سر دا کوم نوی میکانیزم چې روان دی نو ډیز په دې کې زیات روبوټ استعمالیږي او روبوټ هغه دا د بېروزګارۍ غټ سبب نشو جوړ زموږ لکه جاپان چاینا دا اکثر غټ هوټلان چې دي غټ کاروبار چې هغه په روبوټ واوښتل نو دا خو بېروزګارۍ په خوا باندې غټ یو لیسن روان شو او انسانان د تباهۍ شکار شو ومش دا دوران الکتریک پر دې خبره وکړه کنه دته پروډکشن اټومیشن وایي پروډکشن اټومیشن چې په فیکټری په کارخانو کې دا روبوټس او دا ټوټل سیستم چې دی مثال کې دا مایل جوړیږي د دې د را میټیریال سره ویني تر پیکینګ پر انترفاس ارشي پر روبوټیک سیستم باندې هغه باندې کیږي پر دې باندې کیږي بالکل په دې باندې لږ بیروزګاری او جاب دا شان ستا په جاپان کې په دې باندې ډېر پروټیسټ سوي دي سټرایکس سوي دي کنه په دې غټو ملکو کې خو د هغه باوجود نوي جاپونه ته وګوره څومره کریټ سوي دي د دې نوي جاپونه کریټ کیږي نور اپورچونیټي باندې ځي دا هرگز ای آی د چا جاب بالکل وړي نه ریپلیس کوي مثال کې تور پر کم هغه ورکرز کنه هغه د ای آی زاوله بیا خو جاب نس ختم بیا د هغه رپورټ شدي سرول د پاره مین سټرکچر د پاره بیا هغه چې لیبر بیا د دوی سر زما کوشن دا ولو چې مثال دا خو یو هنر بولای یو شی بولای سیرال زموږ دنیا ته راورسېدی نو د دې زموږ چې کوم بلوچستان علاقې سپیشلی د دې دغه زموږ په دې علاقه کې ډېر کمزوري خلک دي یعنې دې خلک دي چې واره تعلیم ته زړه نه غواړي بیا د تعلیم بعد یې ډېر مثال کنسپچوال کورس بولای شي بیا دا شی دی نو آیا دا زموږ د دې حل اوس چې دا بېروزګارۍ دپاره مثال ډېره غټه بېروزګاري زموږ دپاره جوړوی شي داسې یو پریډکشن شوی دی چې مثال 2030 پورې به 64% نوکریانې به د دې په لاس کې د AI په لاس کې نو دا خو زموږ دپاره د بېروزګارۍ ډېره غټه دغه څه نو د دې حل بیا څنګه راځي موږ به څه سم کوو که څه نو تا ته ویلي وو چې 64% چې دی جابس هغه د AI دي که نه نو بیا AI سړی زده کړي په هغه کې بیا 64% کې سړی راسي او هغه چې دی جاب کوي دا خبره ستاسو صحیح چې بلوچستان کې چې دی مطلب خلک یې دومره زړه دا شی نه غواړي لیکن الحمدلله بلوچستان کې ډېر چې دی بهتري راغلی ده د 19 کال مخکې موږ ورته وګورو اوس ورته وګورو ډېره بهتري راغلی ده بهرحال د سکول دا لازمي نه دی څوک سکول ته ولاړ شي څوک کالج ته ولاړ شي دا غټ غټ دا اعلان مسو دا نور مازدګر سو یا دا نور شان سو د دې ته الکوان ته وګوره دا د سکول ټریډیشنل سکولو ته د دې اکسپیرینس دا شی نه راځي هغه هوم سکولینګ ورته کوي ډېر غټ غټ کړ د پاکستاني عربتیان کارپتیان چې دي هغه خپل کشنان هغه سکول ته نه لېږي دغه د مثال هوم سکولینګ ورکوي په کور طریقه کار کوي نو دا چا تور طریقه چې ده هغه جلا ده نو که ته وایې چې بی ای آی چې دی بېروزګاري جوړوي بیا ته ای آی جوړ که ته دا خبره هم کوې چې ای آی 64% روزګار اخلي نو سړی بیا ای آی وکړي بیا په 64% کې راسي سر یو بل سوال دا دی سر د مطلب سر ډېر ایپس سر اپلیکیشن سر د هغه پیډ ورژن کې سر لیکن سر برته سر سمجھ ورته وګورو د هغه برته کریک ورژن هم موجود دی سر آیا سر د جیمنای سر او یا چاټ جی پی ټي سر دا مش کریکوي سو کني سو کریکوي سر چاټ جی پی ټي تر اوسه هیڅ نه کریک کړی کنه تر اوسه پرې چاټ جی پی ټي کریک سر دا ویب سایټ دی مثال سبسکرپشن دا اخیسته پراپر بستا کاري دا کوډ وی ډیټ اف ایکسپایری وی هغه د شانتور سره کې چې چې دا کریک نه ده بل چې دا نور مثال کې تور پر دا کینوا او دا کیپ کټ دا شانتور د دې کریک ورژن ملاویږي کریک ورژن چې ته کور ته خپل په خپل لپټاپ کې دلته زو سیم جوړولای سم کنه هغه کریک ورژن په هغه کې به زه یو بل کښنی فایل سره اډ کوم مثال کې تور پر د ته کم وخت کیپ کټ چې دی سټایل کې ساګر د ډیټا چې دا هغه بیا ماته دلته راسي نو بیا ویر ستا چې کم ته یوز کوې کم کریک ورژن ته یوز کوې هغه د خطرې څخه پول ډک کړي که نه نو
د دې څه چې دی لیرس او د نور د چیټ جی پی ټي د اي اي د دې کریک ورژن نه راځي نه جوړیږي نه طریقه کار که پیډ ورژن تاسو په کار ان شاء الله